خپلو کارونو ته دی بچیا الله دې مدد وکړه خدای مو ثبات کړي خاصه بل څه ورته دې څه راغی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا کلی روته دي زه د دوی نماینده هم یم زمون کلو سره سراسر ظلم کیږي د اوسه پورې د بل چا نه بجلی کټ نه شو صرف د دغه دریو کلو د کوټک تر نو جلهر نه کټ کیږي اوس دغلته کې مونږ کمزوري رسۍ هم لږه کمه ده چې کم ځای کې رسۍ ده نو هلته د سره څوک بل پېژني نو او دا د بل نه داخلېدل وجه دا خو د دوی ده دا زمونږ د خلکو نه ده دا کمزوري د دوی د دفتر ده د دوی هغه اکسین اس ډي او ته زه وایم چې ستا سره دا کم ناست دي میټر ریډران چې هغه ګوري میټر یاره ته په قسم ووایه چې په دې 10 کالو کې به دوی میټر کتلي په دې 20 کالو کې دوی میټر کتلی دی دوی د میټر ریډینګ کتلی دی تاسو چې ته یو ټرانسفارمر جوړ کړی دی تاسو چاته ټرانسفارمر لګولی دی تاسو د یو تار مرمت له راغلي یې څه دپاره ده دا واب دا صرف د دې دپاره ده چې په لکونو بل بس هغه راچي چې زمونږ د وس مناسب کومه بجلي مونږ خرچ کړي مونږ بالکل د هغې جرمدار یو هغه مونږ منو حکومت دی د هر څه دپاره قانون دی د دې وابیا دپاره هم یو خپل قانون شته خو دوی قانون په خپل لاس کې اخیستی دی نو مونږ چا له قانون په لاس کې ورکول ته تیار نه یو مونږ به د خپل حق دپاره هر قسمه منډه ترله به کوو که هر قسمه قرباني راځي هغه به ورکوو دوی د خپل نظام ټیټ کړي دوی د خپل سیسټم ټیټ کړي مونږ بل ورکولو ته بالکل تیار یو د دوی د لاسه خلک په غلا مجبور شو په سوونه یونټ یې راچي لکه څنګه چې زما هغه بل ملګري وویلې د دوی خپل ایجنټان دي هغه په دې کلو کې ګرځي او باقاعده 200 400 500 روپۍ چې د کم بل نه ورته میلاویږي هغه بل پسې خرچه کمه راشي چې د کم نه میلاویږي نو هغه ټول موږی پسې واچي دغه غریب خلک دی 500 روپۍ دیاړي کوي د ورځې او دی ورپسې 1.5 لاک روپۍ راولېږي نو هغه به ولې څه کوي بچي به ولې خرڅوي غلا به کوي ډاکې به کوي بدعملۍ ته دا خلک دوی مجبوروي نو دا ټوله کمزوري د دوی د دفتر ده مونږ د دې اکسین صاحب ته اس ډي او صاحب ته لکه مونږ دوی ته دا خواست کوو منت ورته کوو چې زمونږ د دې غربت خیال دې وساتي او مونږ پسې د مناسب بل راځي مونږ بالکل دغه ته تیار والسلام اصلی قیمت ته اب ما پسې بل لا لګي ونډه ټیکس به ما پسې نه اوور بیلنګ به ما پسې نه ټرانسفارمر ته جوړه تار به راته لګې لینک به راته اچې بجلي چې خرابه شي ستا للمېران به راځو به ټیک کوي دی ستا للمېران ستاسو به ډاکټر ډیوګان په کور کې خوبونه کوي او دلته ته په رجسټر کې حاضر لګې دا کار دی تپوس دې څوک کوي زه په دې خبره افسوس کوم چې زما د دې ادارې څه کوي زما دلته د عیسایي اداره ده زما دلته د آی بي اداره ده زما دلته سپیشل برانچ اداره ده زما دلته د ډسټرکټ سکیورټي اداره ده تاسو خو بیا راپورونه به څه ورکوئ کله تاسو دې سره په اطلاع کې شامل یې کنی په دې لیکنو کې په اکسین باندې لیکنو کا د واردې په اړه خلکارې باندې لیکنو کا چې څوک به ډیوټي وي رسمي وزارت په کار کې اوس ډیوټي کوم د ګریډ انچارج وایي او یو سپارټک چې دغه راکولې دي فایټ راکولې دي او کور ملاس دي فایټ چې راغی به څوک وباسي هغه تو وباسي که هغه به قوم وباسي نه اتمه ورځ ده زمونږ بجلي کټ ته تارونه یې راوړي دي زه خو پې SHO صاحب انسپکټر صاحب راغلی دی زه پې په اخلاق کې پیار کوم زما تار یې کوز کړی دی تار زما د قوم دی زما نه جیب وتلی دی تارونه یې څه کړل د مین تارونه یې کوز کړي دي زه په SDO جمال شاه
اکسیډنټ او سپرډنټ ولې مېرانو باندې چې کوم دی فیار کوم دا بلې تاریخ ته کړی نن سره به فیار نه کړی دا اوس پر کارمه راځي چې جوړه باندې سوچتا دا سیاسي دی دا یو ګانی بل منځه د خپل بچی دا تاسو کول وال څوک نشته زه نن راغلی ما او د ما ټولې خبرې چې کوم دی دا حل کې کنه حل کوئ دا دې نه نظم په دې روډ باندې ناستم لاس کمیوني سرکار باندې د ملک پورته مې وګوره یو خبره ته کوم ګوره زه سره نه یم چې تاسو سره بنګ کوم پس کوم خبره ختمه شوه زما مسئلې مال کې او د ټول تاسو شکر مسله مال کې ذاکر باجا زنده‌باد ذاکر باجا زنده‌باد نن د کوټک درنو د خر د پیډوله مسله بابا باندې دوه ورځې یو کړی دي بیا تقسیم کړی دي تقسیم کا د خدمت په سلسله کې چې زمونږ پلارانو نیکونو د دې کلي مشري کړی خدمت یې کړی دی په هغه سلسله کې راوتي یو د عوام موږ سره راوتي دي او دا په دې درو کلو باندې معافي غواړم بل دا چې دوی خپل ایجنټان شروع کړي دي د هغې په ذریعه د خلکو نه 200 روپۍ 300 سوالي نو د هغوی پسې بل کم راځي او چاپ چې دغه پیسې نه ورکړي اته ووایه هغې یو ظلم خو دا شوی دی چې د دې درو کلو نه مکمل بجلي دا سیم ورځ د کټ ته دا باقاعدات په خوبۍ باندې هم دي دا باقاعدات په میسام دي په بټګرام هم دي خو چې هلته خانان دي خانیزم دي دا خلکو خیال ساتلی کېږي زموږ دا کلي د یتیمانو غریبانو غوندې ښکاري دی په یو مستي غوندې یو بدماشي غوندې کړې ده د دې بدماشۍ مستۍ ته نه تپوس پکار دی د حکومت په سطح باندې دویم دا چې را کم تارونه کټ دي او په دې باندې سبا غل راشي او دا غلی یوسي د دې به څوک ذمواري د دې جوابدeh به دا اکسین وي دا SDO وي دا سپرډنټ پي درېیمه خبره دا شوه چې یو بجلي ته د یو کلي علاقې نه کټ کې تاسو به هغې څه ثبوت وي او دا قانون به د عامو کلو دپاره وي د غریبانو دپاره به یوازې نه بل دا کم بچا سې چې کومه دا خبره ما ته ذهن کې واچو چې دوی خپل ایجنټان دي د میاشتې 200 روپۍ ورته راغونډوي 100 روپۍ هغه ایجنټ لی 100 روپۍ دي ته ورکړي هغې پسې به 400 700 1000 بل راځي او ما چې ورنکړې ما پسې به 4 او 5000 روپۍ بل راځي دا کوم قانون دی دغه مسله ده دا بیلونه چې د زرګونو لکونو ته ورسېدل په څه وجه باندې ورسېدل په دې ظلم باندې چې د عوامو د هغې 800 1000 دیاړي ده هغې کې بچو لوړه پیدا کړي چې پیدا کړي که ستا زرګونه روپۍ بل ادا کړي چې بل انصاف سره کم ټیم کې انصاف سره راته او انصاف سره عوامو داخلو په هېچا باندې د نن نه 10-12 کاله مخکې بقایه نه وه دا 10-12 کاله بقایه څه وجې نه جمع شوه دا د ظلم په وجه باندې جمع شوه د دې مخنیوی پکار دی د میټر چیکاپ والی نشته لین خراب شي د هغې ټیکول والی نشته عوامو په خپله ډاګۍ پرې راکړي دي که لین خراب شي په خپله به چې کتار وشي د هغې به تاسو به سرینګونه کېږي د هغې به رنګونه کېږي د هغې به رنګونه کېږي میټر مطابق د ریډینګ مطابق بل راځي میټر هم منو میټر هم منو ستاسو اصول هم منو ستاسو اصول هم منو ستاسو هر څه منو خو د اصولو لاندې او دا کوم چې ستاسو خدمت دی د هغې لاندې د ظلم د بدماشۍ